نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وتحب للناس ما تحب لنفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تا د ګوتو پشمار باندې پنځه نصيحتونه وکړو اهم نصيحتونه دي او د زندګۍ د تیرولو او د هر شعبي اصلاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو هريره سے په واسطه باندې موږ تاسو امت ته تر قیامت پورې خودلې او داسې نصيحتونه کړې دي چې پاغه کې زما استاد پاره د دنیا او د آخرت خوشالیانی برکتونه راحتونه پراته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو هريره سے لاسونیو یو ورته شمار کو دادې د ټولو نه اول نصیحت ابو هريره سے فرمای رضی الله عنه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما دا غوتونی ولا و ابو هريره اتق المحارم نصیحت راته کی څنګه چې سړی ماشومان ته خبره خی کنه و دقرنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د اهتمام چې راستا توجه ټول دې طرف ته د حدیثیات کې دغه ته د امت لوی عالم د جامع صفی د مدرسه صفا د دې بهترین لوی محدث جناب ابو هريره رضی الله عنه لوی محدث دغه د 5000 نه زیات احادیث د تیار او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپه ورځ به د نبی علیہ السلام په مدرسه کې طالب علم او حدیث په ذکر دغه ابو هريره سے بوي
چې زه ابو هريره به ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث زیات به ما ولې نه یادول زما کار بل نو نور خلق به تجارت لاړل زمینداری لاړل کاروبار لاړل نور سيزونو بسې بلاړل او زبا د ابو هريره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې طالب علم مو دا حدیث مې را غونډول او د ځان سره به محفوظ کول ځکه ماته چې ګم دې ډېر احادیث هغه محفوظ دی یاد وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات اول جمله ولا ابو هريره اتق المحارم ځان د حرامو نه بچ کا تكون اعبد الناس چې کله ته ځان د حرامو نه بچ کی بیا به ته په ټولو خلکو کې د ټولو نه زیات عبادت گزارې یا ورته نه چې ډېر نفلونه کوه ډېر چې کوم دی تلاوتونه کوه ډېر ذکرونه کوه دا ورته ونه وي بلکې څه ورته وفرمایل نبي علیه السلام اتق المحارم ځان د حرامو نه بچ کا تكن اعبد الناس په ټولو خلکو کې به ته د ټولو نه زیات عبادت گزارې ځکه د دې ټولو سیزونو د ګناهونو د بندیز او د هغې د سد باب د پاره د ټولو نه بهترین اکثیر نسخه هغه څه شی ده هغه تقوا د ټولو کارونو جرړه د نیکو ځکه الله پاک قرآن پاک کې فرمایي چې کله د مؤمنان تقوا وکړي تقوا او پرهیزګاري اختیار کړي لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض الله فرمایي د دې تقوا په برکت باندې با د مؤمنانو ته زه د اسمان دروازې کولاو کم زه به د ځمکې دروازې د رزقونو کولاو کم نو دا الله پاک د تقوا سره شرط د دنیا او د آخرت بلای او خوشحالي دا د تقوا سره یې ځکه یو صحابي ته نبی علیہ السلام نصیحت کوي او په نصیحت کې د ټولو نه اول ورته نبی علیہ السلام فرمای اتق الله زما صحابي زما نصیحتونه واورا ځان تقوا او پرهیزګاری اختیار کړه یو سړی بهترین خوراکونه کوي بهترین خوراکونه د شوګر مریض دی خم مضبوط خوراکونه کوي بهترین خوراکونه کوي لیکن د دې سره سره د خواږه خوري نو آیا د شوګر به ختم شي که نور به زیات شي نشي چې کم نه ختم دی بلکې نور به زیات شي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د ټولو نیکو او د اعمالو جرل التقوا د تقوا نیک اعمال کول نه دي بلکې تقوا اختیارول دي تب د ټولو لوی عبادت گزار شي او دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او اوس کې یو سړی دی هغه علاج کوي او د علاج سره سره علاج کم کوي لیکن پرهیز ډیر کوي علاج کم کوي پرهیز ډیر کوي او دې سم دومره نه خوري صرف د معمول مطابق چې کم نه روټي خوري معمولی خوراک کوي لیکن پرهیز پکې کوي ځان پکې چې کم نه داسې خوراک نه ساتي چې هغه د لپاره نقصان دی وي د شوګر دی د بیماری د به الله پاک زر ختم د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایل اعمال دي کم وي لیکن تقوا دي ډېری وي ځان دي د محارم نه ساتل وي پرهیز دی وي اگر که اعمال نشته او چې پتا کې پرهیز شته ستا چې کوم دی دا پرهیزګاری او د محارم نه ځان ساتل دا به تا د عبادت گزارو پر صف کې چې کوم دی وردی بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس بهترین نصیحتونه دي موږ تاسو ته سوچو کنه پنځه خبرې د نبی علیہ السلام او داسي د سمندري په کوزه کې راون کړي د امت ته بهترین نصیحتونه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره ته فرمای دوی مرته په لاسو باندې نبی علیہ السلام فرمای ابو هريره ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ابو هريره ته د الله په تقسیم باندې راضی شه چې کوم تعالی الله سم مقرر کړی دي هغه باندې راضی شه تكن اغنى الناس تب په خلکو کې غنی ځان مالدار غواړي د مالدارۍ تاج بسره ول غواړي ابو هريره د الله په تقسیم راضی شه نن چې کوم دی دا ګیلې او شکوي ولې دي
ولی چې کوم دی دا ناسو دی شروع دي بای ته ډیر مال میلاو دی ماته نه نو زه کوشش کوم چې د خپې وهم او زه کوشش کوم چې دله نقصان ورسوم چې دی په خپل مال په خپل کو په خپل جایداد په خپل سچ ول الله ورکړي دي دی به کې بیچې نه کم نبی علیہ السلام نصیحت وکړو چې داسې مکوا او دغه رنګ داسې جزي پزي مکوا چې یاره ولی ما سره مال نشته چې دا ټول ګناهګار زره راغلم نو الله نبی فرمایل ورز بما قسم الله لك چې کوم د الله جل شانو سره کړي په دې باندې د الله د طرف نه راضي شه ځکه حدیث مبارک کې راضي نبی علیہ السلام فرمایي کہ وہ انسان او بنی آدم او مومن تا الله جل شانه دو وعده د سرو ضرور یا یو وعده وته الله د سرو ضرور کی نو دې بغواړي چې دا دوی موادی او دوی غرم ماته الله د سرو ضرور او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په اخر کې لا يملأ بطنه الا التراب حدیث مبارک داسې حصہ ده نبی علیہ السلام فرمایي د دې بنی آدم خېټه خاور ډکول شي بلی سي نشي ډکول پته ولګیدله چې کوم څه الله جل شانه درکړي دی په دې باندې استغنا په دې باندې قناعت او د قرنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اقتصاد مبارکی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الاقتصاد فی النفقه نصف المعيشه موته نبی علیہ السلام فرمایلی چې ته میان روي کو په خپل معیشت کې لاس ډېر کولاو مساته او ډېر لاس تنګم مساته د میان روي نه کارلا نبی علیہ السلام فرمایي دا نیم معیشت ته چې تا درمیانواله اختیارو په ګټه وټه کې په خرج کې دا نیم معیشت ته نو نبی علیہ السلام دې نصیحت دا وکړو چې ورز بما قسم الله لك تكن اغنى الناس دریم چې هغه بهترین نصیحت ته د معاشرې لپاره نبی علیہ السلام فرمایي واحسن الى جارك تكن مؤمنا نبی علیہ السلام فرمایي د خپل گاونډي سره خسلوک کوا تب مؤمنی پته ولګي د موتا ته نبی علیہ السلام د ایمان چابړې او د ایمان طول برابر کو چې ځان مؤمن لیدل غواړي ځان د مؤمن ویل غواړي نو داسې وکا چې د خپل گاونډي سره خسلوک کوا نبی علیہ السلام فرمایي واحسن الى جارك تكن مؤمنا تب مؤمن شي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه گاونډي دی او نوجوان علما ولیکلي دي هغه بداسي کول چې دی ډیر مالدار او امام سے هم خمالدار لیکن یو طرف ته مال حلال دی د الله د رضا دی بل طرف ته چې کوم دی مال د حرامو دی په حرامو لارو روان دی داسي وشولا چې دا نوجوان چې کله به ماسوتن ټیم شو امام صاحب مطالعه کول د آینده سبق د پاره به مطالعه کول مسائل به مستنبط کول هغه به چې کوم دی په دې مطالعه کې به امام صاحب چې کوم دی مسؤل نو دا نوجوان به هغه د شپې چې کوم دی محافل به د رقص او د سرور د باجی د ډول دا به شروع کړل د پاره دی چې د امام صاحب کوم توجه د کتاب د مطالعه دا بالکل ختم شي یو موقع کې د علاقې گورنر غش کړي وای قتل چې د امام صاحب زکه د امام صاحب خډیر لینو په علاقه باندې چې وای قتل چې د امام صاحب گاونډي دی او د قشنګ دی رقص او سرود کوي او د قرنګي د ټنګ ټکور محفل شروع کړي دي نو فورا دې گرفتار کو او چې کله گرفتار کو د چې بوتلو سوکیت وغیرہ وغیرہ سحر چې کله امام صاحب رااله په مسلمانې مزو کو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چا ورته وی په دې جمعات کې چې حضرت صاحب تاسو گاونډي پرون پلان کې گورنر هغه چې کوم دی گرفتار کړي دی بولې دی لہذا کدا هغه د پاره څه کوشش وکړو نو ډیره بخایزه کې امام صاحب اثر رسوخ امام صاحب وی ښا چې څنګه سحر موزي وکړو امام صاحب رحمت الله علیه لاړې او دا هغه گورنر چې کله ورسېدو گورنر ته دا سړی تا پس زما دا گاونډي گرفتار کړی دی وای چې دې ټول شپه هغه چې کوم دی محفل جوړ کړی او تاسو ته تکلیف در رسي نو لہذا د دې وجې نه ځکه تاسو په متعلق خلل امام صاحب ورته فرمایله
زما متعلق تاسو نیولې دي زما سره چې کوم څه کړی دي ما د الله د رضا د پر دې معاف کړی بس دې آزاد کړي لہذا د حسن سلوک دا کارو چې دغه نوجوان د امام سے په دې معافی باندې دیم حد ته ورسېدلو چې د زمانه الله جل شانه یو ډېر لوی باصلاحیت او نیک شخصیت ته الله وګرځو او داغه خبرونه توبه تایب دې ته ویل کېږي واحسن الى جارک د خپل گاونډي سره حسن وکول نبی علیہ السلام فرمای والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن درې پر نبی علیہ السلام قسم خوړو وي هغه سړی مؤمن نه دی قسم په الله هغه سړی مؤمن نه دی قسم په الله هغه سړی مؤمن نه دی صحابه ورته د الله رسول دا تاسو څوک یادوي دا سړی څوک دی چې تاسو دومره قسمونه خوړل چې دا سړی مؤمن نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الذي لا يأمن جاره بوائقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هغه سړی مؤمن نه دی مؤمن چې د خپل گاونډي د تکلیف نه محفوظ نه دی دا سړی مؤمن نه دی نبی علیہ السلام فرمایي لہذا څومره د بهترین زندګۍ موتا ته نمونه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دا کاش چې موږ تاسو په عمل وکړو اصل کې د عمل میدان خالی دی مسائل بار بار بیانېږي په هر موضوع باندې لیکن د عمل میدان والله العظیم چې صدا سي هوا راولوتی دا چې پته نه لګي چې زموږ په ذهنونو کې څه پراته دي چې موږ خپل دین وروسته غورځولی الان کې خیر پکې دا دی تقي عثماني صاحب لیکلي اوسو خبرو او باقي کې دا یو خبره بهترینه کړي د زما د ذهن مطابق نور خبرې خولي دي خو زما چې کوم دی د ماحول مطابق دا خوښه شوه شیخ الاسلام مفتی تقي عثماني صاحب لیکلي دي چې د خپل گاونډي او ورور عزیز سره هغه سره هر ټیم چې ستا په جیداد هم دغه وکړله مثلا دا وکړله یا ستانه څه د مال په زیاتی رالی او مال یې دنه زیات واخیستو وی دې معاف کوه څه وایي تقي عثماني صاحب وایي دې معاف کوه ولي د دې عوض او بدل به الله تعالی زر په دنیا کې په آخرت کې خو به الله بدللی او که فرض کستا ورور عزیز ته وګخ کته کړه ورور عزیز ته گاونډي دی ورور عزیز دی او کدی ورته خدای یې که زما مالی زیات واغستو زمانه دکان زیات واغستو زمانه جیداد زیات واغستو خیر دی معافي ورته دا عوض او دا بدل به الله تعالی په دنیا کې خامخا درکې تقي عثماني سے فرمایي د دې وجینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موتا ته دا تعلیمات سلورم ابو هريره سے فرمایي و زما لاس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګوتو باندې زما ګوتې شماره لیکيږي و ابو هريره سلورم دا وکا چی ولا تکسر الضحك ډیر خندا مکو ډیر خندا زکا فان كثرة الضحك تميت القلب چې کله ته ډیر خندا کی بیا بستا زړه مړ کی بیا بستا پس کی چاته رحم نه بیا بستا زړه چې کم دی د قناعت نه ډډکی بیا بستا زړه څنګه دی لوي نو د دې وجینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ډیر خندا دا جهان دیدا یو کتاب دی جهان دیدا مفتی تقي عثماني سے لیکل دی باقي مختلف اسفار او سفرونه بهر ملکون تکلیف دا غي ټول نه چوری ذکر باقي د حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ واقع ذکر کړی دی د یو جنگ په موقع باندې تللی دي اسی د گاونډي د حقوق مبارک لیکلي نو الته دوی یو خیمه نسب کړی دا دوی خو ټول ورځ جنگيږي شپه اکثر بهر راشي ځکه د جنگ میدان نه کله ناکله د آرام موقع میلاو نشي نو پدې کې چې کوم دی یو مرغۍ جاله جوړ کړی د دوی په دې خیمه کې او تر دې چې دا مرغۍ هغه چې کوم دی انډي په هغه کې پرتی دی په هغه جاله کې نو عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ چې ولیدل چې مرغۍ جاله جوړ کړی دا او دا زموږ سره په دې دغه کې زموږ گاونډي دا زموږ سره اوسېږي نو دا سې کې جنگ مکمل شو جنگ ختم شو لیکن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته صبر کوي دې ته تکلیف مور کوي دا مرغۍ دا کله چې دا خپل دا انډي وشر دیو د دې نه چې کوم دې د بچو صورت پیدا شي الله به مونږ بیا چې کوم دې دا خپل لغه سکو دا خپل خیمه به چې کوم دې سپړو دا مقام الله جل شانه دې خلق له ورکړ مولانا اصغر میا صاحب دی عالم تیر شوی دی دا کورو کچا کورو نو هغه په باران کې راساسېدو خټي به جوړې دي اوس تیر شوی دی نو شاګردان ورته حضرت کتا سو غواړي نو تاسو دا کور تاسو سره مالیت دی موږ تاسو سره تعاون وکړو دا کور بدل پوخ
او سګران نه دا تاسو ته چې کوم دی د سسیدو به هم تکلیف نه او د کور د خټو به هم تکلیف تاسو ته نه موږ تاسو له کور پوخ جوړ دا عالم ورته فرمایي وزه د دې وجه نه چې زما د مال نه چې کوم دی دا کور پاتې دي ماته د دې نه پاتې دي چې زما گاوند کې ټول خوا او شا غریبانان دي دا غوی د لحاظ ساتلو په وجه باندې ځکه د خپل کور سره کوم هغه چې کوم دی ز بدلو منه دې ته وایي نبی علیہ السلام فرمایل واحسن الى جارك تكن مؤمنا خپل گاونډي سره خصلو کو ته به مؤمن او سلورمه جمله نبی علیہ السلام فرمایل چې ډیره خندا مکوا فان كثرة الضحك تميت القلب څنګه ډیره خندا زړه مړی چې زړه مړ شو دې د الله د ذکر نه غافل کی پدې کې ترس نبی پدې کې د الله یاد نبی لہذا زړه هر ټیم چې کوم دې تر او تازه ساتل پکار دی دا الله په یاد باندې منور پکار دی علما فرمای سلور خبري د انسان زړه نرمي سو خبري دي سلور یو د قران پاک تلاوت چې څوک ډیر ډیر کوي د زړه بندرمي د قران پاک تلاوت سره زړه نرمي دویم علما فرمای زړه نرميږي په تلاوت په تهجد باندې څوک چې کوم دې د تهجد پابند دی د دې سړي زړه بچي کوم دی الله جل شانه هغه خپل دین طرف ته بل آخرت طرف ته هغه بنرمي دویم دریم په حسن سلوک د خپل امور پلار او د صله رحمه او د خپل خپلوانو په صله رحمه سره زړه نرميږي څوک د خپل خپلوانو سره د رور سره ماما سره تر سره دوی سره صله رحمي کوي او په غوي باندې خوراک کوي او صله رحمي وسره کوي دا زړه بنرم وي په دې باندې زړه ته سکون میلاويږي او سلورم په درود شریف په ویلو سره څوک چې په کثرت سره په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي دې زړه ته به سکون میلاويږي دا زړه به نرميږي د خلکو په باره کې به دا زړه نرم وي دا سلور خبري موږ تاسو ځان سره ولي او سلورم او پنځم اخیری نصیحت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړی دی نو څورته فرمایي صحابي ته ابو هريره وی يحب للناس ما تحب لنفسي داسې الفاظ راغلي خلکو د پاره هغه څه خوښوا کم څه چې د ځان د پاره خوښي د کم د ځان په پاره کې چې د کم څه خوښي راحت خوښي خوشحالي خوښي مال خوښي هغه د بل مسلمان د پاره خوښوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلا چې کله ته دا کار کې ما يحب لنفسي دا د نور خلکو د پاره هغه څخوخي چې کوم د ځان د پاره خوخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا هم ستاسو ده دا چې کوم د ایمان علامه ده او دا د ایمان حصہ ده دا پنځه خبري چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره ته چې کوم فرمایل رضی الله تعالی عنه تا دا زما او استاو د ټول امت مسلمه د پاره د دنیا او د آخرت خوشالیانی الله پاک چې کوم دې پدې کې خوږي اوس کومه تا غواړو چې موت په دنیا کې د جنت نذیر نما جنت نما او د جنت موافق زندگی چې څنګه په جنت کې دا تیر کو دا پنځه خبرې دا غي د لپاره بنیاد دي الله جل شانو دي دا پنځه خبرې موت ته چې کوم دي هغه یاد کی او زمو ستا په زندگی کې دي الله جل شانو دا پنځه خبرې راولي د دنیا او د آخرت چې کوم دي په دې کې الله پاک